چې بل باندې د خورو ډیری جوړ کا دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اورې دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې او یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا او په مزار مې داسې چپ ولې تیریږي تورې خاورې خو آواز کولی نشي ای دا خاموشه قبرونه دا قبرستان چې تاسو داسې تیریږئ که نه لږ غوږ ونیسئ لږ سترګې پټې کوئ لږ محسوس کوئ که نه دا خاموشه قبرونه موږ ته سویل غواړي تاسو ته پته ده سویل غواړي په مزار مې داسې چپ ولې تیریږې تورې خاورې خو آواز کولی نشي تورې خاورې خو آواز کولی نشي فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت واخلئ وګورئ ختم کئ دا نفرتونه منگ تا خو هیڅ فائدہ ملاو نشوا دا ماما دے بیکار دے ټول عمرم دشمنی و پاللا هیڅ فائدہ و نکڑا ټول عمرم بغض او حسد او پاللو هیڅ فائدہ و نکڑا ټول عمر دی جبی غیبتونه وکړل تهمتونه ولګول ایک گانے بجانی ویلې هیڅ فائدہ حاصل نشوا زما په خیال زمنګ او استاسو د زندګۍ حقیقت هغه مرګ دی دویم حقیقت د قبر زندگی دریم حقیقت روز محشر دے اے پولیسارات دے اگورا وَإِن بِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک ختما مقضیا سوک بلاندی پوری اغرزیگی سوک با پوری وزیخا ماورا پا دے خیال چی تقریر دے او بیان دے تا پا دے خیال واورا چی ما تخنن زماد زندگی حقیقت بیانیگی کنا استاد غرزولو فیصله بکیږي او کنه ته به پوری وځې دا سوچ پکار دی اوس دلته په ناسته باندې وامتازوا اليوم ایها المجرمون مجرمان جدا شي نیکان جدا شي نو ستا شمار به په مجرمانو کې کیږي او که په نیکانو کې به کیږي دا سوچ پکار دی ثم الیه ترجعون تاسو ټول به خپل رب ته مخامخ کی گئی اے کل چی مخامخ شو سبکو دا سوچ پکار دے اس پا دی ٹیم باندے ما پخپل دخپل جون سپرلی سے زلی ما کرلی دی از غید زان دا پار اللہ دا سوچ پکار دے اللہ گیریم دا گناہ پا سمندر کے راوچت میں کا ڈوبیگم مددگار اللہ دا سوچ پکار دے چی اللہ تم راوچت نکی منگ بسکو اللہ چی تم خپکڑے نو منگ بسکو اللہ چی دی سترگو ستا مخالفت کڑے دے و بد نظری کڑے دا نو منگ بسکو اللہ چی ٹول اشپا دا پیس بک بد نظری دا ڈرامو فلمونو بد نظری دا ٹک ٹاکو بد نظری بے حیائی و فحاشی اللہ نو منگ بسکو اللہ چی ستا در میں کلا پریخو بے اسریشم اس پریشان گرزی گما بے یار اللہ اس دتا سر میں روغی تزڑکی گی اللہ راپ خلاشا بے لطایم بے قرار اللہ زپویگم چی دخپل جوند کتاب پانو کچی گورم نیکی نشتا ٹول اعمال می دی بیکار اللہ ما سر خسم نشتا دے اللہ ما سر دا تحجد حسن نشتا دے اللہ ما سر دا اعمال حسن نشتا دے اللہ ما سر دا سجد حسن نشتا دے اللہ نفس شیطان رالد زلستر گڑن دیکھڑی پتی
تیارو کی یم روان په خطا لار الله اوس دلته په دې ناسته باندې په زړه کې خپل الله ته متوجه شه چې الله ستا حکمونه به منم الله نور به تا نه خفه کومه ښه رزق ملاویږي الحمدلله ښه په ښکلو ښکلو کورونو کې اوسېږو ښه په لاسو خپو روغ بیام بل ته تکلیف دی بیام گاونډي مانه تنگ دی بیام سترګې بغاوت کوي بیام لاسونه بل ته تکلیف رسوي بیام خپې داسې مجلسونو ته روانې دي چې الله خفه کېږي ډېره اوږده ورځ ده فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ ده لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا یو برا جمع کی گئی یقول الانسان یومئذ این المفر اے د تیخت زیبا نہیں خواہ د تیخت زیبا نہیں د پٹیدو زیبا نہیں قرآن عربی کے دے منگا غسی پوئی نشو خواہ منگا غسی پوئی نشو چی قرآن کم دردونا بیانی قرآن کم حقیقت بیانی قرآن کم حقیقت و حیبت بیانی ان اخذہو علیم شدید شدت دے پکے ان ربک لبالمرصاد تاسو ټول ماتا گورئی او زستاسو مخی تناسم اگورا زسومر پا دب و احترام باندے ناسما ولی تاسو ټول ماتا گورئی ززکا داسی پا دب ناسم نو مال حیا رازی اے چکل انسان تا تا گوری او تا گناہ نشی کولی نو لگ سوچو کا چی بیا اللہ تا تا گوری او مانا صرف گوری ندا لبالمرصاد صرف گوری مانا نبا گوری خدا سی گوری کنا لکه خکاری چی خپل خکار تا شیش غیسته ده او یو سترگه پتکڑی ده پا دی یو سترگه ورطه پا توجه باندی گوری اللہ وی بندز تا تا دا سی گورما زړونم سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي مولوي صاحب راغلی و ښکلی تقریر یې وکړه په دې غوږ یې وباسه په دې واوره او په دغې وباسه بس خبره ختم نه ختمیږي خبره سختې مرحلې مخې ته را روانې دي نن د شپې کور ته لاړې لږې سترګې پټې کا محسوس که چې ملک الموت راغی او زمان روح واغسته محسوس که چې زما اعلانونه وشو خلق را خبر شو زما د جنازې بندوبست شروع دی اے د جنازې نه بعد د جنازې نه بعد زما کټ خلقو واغسته په منډه منډه روان کړی دی اے مقبرې ته ویوړه هلته یو کنده کنستې ده هغې کندې ته قبر وی اے د خاورو بالښ دی او په هغه کنده کې سملولم اے بیا یې را باندې لوی لوی تیږې کېښودلې او بیا یې را باندې د خاورو څلی ودره وکړه که نه چې ته یوازې پاتې شي نو څه به کې ته خو بازار تم یوازې نه ځې ځان له ملګری ګورې نو په داسې تنګ ځای کې چې د یوازې راګیر کي او څوک هم در سره نه وي نو څه به کې پته نه لګي څه چل را باندې شوی دی